اختر په ورځ روژه نیول دا څنګه دي؟ آیا د اختر په ورځ روژه نیول دا جایز دی او که نه؟ نو د سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی. هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د عید الفطر او عید الاضحی دواړو ورځو باندې روژه نیول دا جایز نه دي. په دې دواړو اخترونو په ورځ باندې روژه نیول دا جایز نه دي. اوس د هغې وجه دا ده د عید الفطر په ورځ باندې خو ځکه جایز نه دي چې دا خو اصل کې د فطر، دا خو اصل کې د افطار ګویا کې چې مخکې کومې روژې نیولې شوي دي په میاشت رمضان کې، نو د اختر د ورځ دا د هغې دپاره روژه ماتې دي. هر چې د غټ اختر ورځ د عید الاضحی ده نو په هغې باندې ممانعت د دې د وجې نه راغلی دی چې په هغه ورځ باندې قرباني کېږي، د خوشحالۍ ورځې او د الله تعالی د رحمت ورځې، نو په دغه ورځ باندې غوښې خوړلي د هغې د خوراک ورځې د دې د وجې نه ممانعت راغلی. بیا دغه شان د دې نه وروسته چې کومې ایام تشریق دي، 11مه ده، 12مه ده او 14مه د ذوالحجې ده، نو په دغه ورځ باندې هم روژه نیول دا جایز نه دي. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصوموا فی هذه الایام، دا د پاره د عقل دي، د خوراک دي، د څښاک دي، د جما د پاره دي. نو په دې ورځو کې تاسو روژې مه نیسئ. په دې ورځو کې تاسو چې کوم خوراک څښاک دی هغه خوراک څښاک کوئ، او چې کوم ستاسو خپل ضروریات دي نو هغه ضروریات تاسو په دې کې پوره کوئ.